ګل پښتونخوا کې درته په خیر راغلی وایو. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو سره شریکوو په پښتو کې اسلامي سوالات. راځئ ویډیو را سره تر اخیره پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ویډیو کتو ډیره شکریه. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. سوال نمبر اول: هوا د کوم پیغمبر په قابو کې وه؟ جواب: د حضرت سلیمان علیه السلام. سوال نمبر دویم: په قرآن مجید کې د حضرت زکریا علیه السلام ذکر څو ځله راغلی دی؟ جواب: 18 ځله. سوال نمبر دریم: د کوم پیغمبر په دم به مړي ژوندي کېدل؟ جواب: د حضرت عیسی علیه السلام. سوال نمبر څلورم: په قرآن شریف کې د مانځه ادا کولو حکم څو ځله راغلی دی؟ جواب: 200 ځله. سوال نمبر پنځم: داسې مونځ کوم یو دی چې په قرآن پاک تلاوت پکې نه کیږي؟ جواب: د جنازې مونځ. سوال نمبر شپږم: هغه کوم کس دی چې هر حلال څیز ورته حرام دی؟ جواب: څوک چې په مانځه ولاړ وي. سوال نمبر اووم: اول د امیر المؤمنین لقب چاته ورکړی شوی و؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته. سوال نمبر اتم: د جمعې په مانځه کې د دویم اذان اضافه چا کړې ده؟ جواب: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. سوال نمبر نهم: په وړو هلکانو کې اول اسلام چا قبول کړی و؟ جواب: حضرت علی رضی الله تعالی عنه. سوال نمبر لسم: په سړو کې ړومبی چا اسلام قبول کړی و؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. سوال نمبر 11: په زنانو کې ړومبی چا اسلام قبول کړی و؟ جواب: حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. سوال نمبر 12: د معراج واقعي ړومبی تصدیق چا کړی و؟ جواب: حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. سوال نمبر 14: د کوم پیغمبر مسلسل 4 نسلونه دي؟ جواب: د حضرت ابراهیم علیه السلام. سوال نمبر 14: هغه کوم وخت دی چې 2 فرض منځونه پکې وي خو یو ادا کیږي او بل پرېښودلی کیږي؟
جواب: د جمعې په ورځ د ماسپښین وخت. سوال نمبر 15. وی د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ څومره موده په طوفان کې وه؟ جواب: 6 میاشتې او 8 ورځې. د ویډیو کتو ډیره شکریه، ډیره مننه چې زموږ ویډیو تر اخره پورې وکته. ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریه.